اختلافات ورځ تر بلې سیوه کېږي. د دې خبرې دپاره اصل وجه څه ده؟ فتنې فسادونه اختلافات ځکه سیوه کېږي چې د ټولو انسانانو بالخصوص د موجوده مسلمانانو توجه او نصف العين او رأس العين هغه دنیا ګرځېدلې ده. ټول خلق دې ته متوجه دي چې دنیا څنګه پیدا کی، په کومه طریقې پیدا کی، خو دې بل اړخ ته سوچ نه کوي چې دا مقبرې چې ډکې دي د انسانانو نه، دا خلق زموږ نه مخکې په دې مالونو باندې پراتو، دا مالونه جیدادونه خوړل، اوس هغه خلق په قبرونو کې پراته دي. نو سبا به زمونږ هم دا حال وي، په دې قبرونو کې به مونږ پراته یو. زمونږ په دې قبرونو باندې به د پاسه سپي ګرځي، د پاسه به پې نور حیوانات ګرځي، او دا جیدادونه او دا بنګلې، دا مارکیټونه، دا حسابونه به مونږ ته هېڅ فایده نه راکړي. په دې خبرو کې چا سوچ وکړو هغې نه د الله ولی جوړېږي. خو چې نن سبا څومره د حکمرانۍ او د حاکمیت جنګونه دي، فسادونه دي، اختلافات دي، اصل وجه همدغه چې خلکو ترجیح دنیا ته ورکړې. بس که چا دا فکر وکړو چې د مسلمانانو دا مشري او غټ بوج دی، دا بوج چې زما په اوږو باندې څوک ګزار کي، نو په دې کې به زما خوب هم ختم شي، په دې کې به زما د خپلو بچو سره هغه وخت تېرول او مشغله لوبې هغه هم ختم شي، ځکه ټول وخت به زه حکومتي کارونو ته ورکوم، او په دې کې به زما نه خلک خپلوان هم خفه کېږي، او په دې کې به زما ډېر خواهشات د خپلو لاندې کېږي، او د دې خبرې یاره هم شته چې زما نه چېرته خیانت ونه شي، حکومتي کارونو کې رانه خیانت ونه شي، الله به رانه خفه شي. هغه صحابه داسې خلک وو چې اوچت خلک وو، که معمولي غوندې کوتاهي ته شوې د الله تعالی په هغې نیولې دي، او باقاعده نبي ته خبر ورکړی چې ستا پلانکي ملګری موږ پلانکي ګناه کې نیولی دی، د جنت د تلو نه موږ ایثار کړی دی، مال غنیمت کې ته پلانکي کوتاهي شوی، یعنی مال غنیمت څه معنا چې د مسلمانانو په مال کې اموال المسلمین، د عام مسلمانانو چې کوم مالونه دي په هغې کې ته کوتاهي شوی وه. نو څومره چې حکومتي املاک دي، کارونه دي، آبادانې، دا ټول د عوامو په دې کې حق دی، د دې په پیسو کې د عوامو حق دی، ځکه دا حکومت دا د عوامو نه جوړ دی، افراد هم عوام دي، او کوم مالونه چې حکومت حاصلوي دا هم د عوامو نه حاصلوي، د چا نه د ځمکې ټیکس، د چا نه د مارکیټ ټیکس، د چا نه د ګاډي ټیکس، او د چا نه د څه، د چا نه د څه. که ته یو ټرک مال هم د لاهور نه راغواړې ټیکس ته نه اخلي. دا بعضې اشیا ولې ګران دي؟ په دې باندې ټیکسونه دي. اوس په دې زمانه کې به 3 مرلې ځمکه به د ښار کې واخلې، هغه 3 مرلې ځمکه به تا ته په 40 لکه روپۍ پرېوځي مثلا، خو دومره ټیکسونه به در حکومت واخلي چې هغه ځمکه به تا ته په 20 لکه روپۍ پرېوځي. لکه دا حکومت هم د عوامو پیسو چلی، دی له بل ځای نه پیسې نه راځي. که ته ځینې لاهور ته روان شي، ګاډی روان کړي، خپل تیل پکې واچوه، خپل ګاډی به دي په خپلو پیسو دی اخیستی دی، حکومت ته به ټیکس ورکړي، ځای په ځای به پارچې را اخلي، ټیکسونه به ادا کړي. نو دا حکومتونه هم د عوامو پیسو چلی، او بیا هغه څوک چې د حکومت په سر یو بل سره جګړې کوي، نو ما تاسو ته مخکې وویل چې په دې کې ډېر خیانتونه انسان نه کوي. دا مشري نه د حاکمیت، ریاست، ګورنري،
دا یو خطرناک شی دی. که معمولی مشر شولې تکبر به در کې راشي او متکبر سړی الله جهنم ته داخلوي. حتی چې احادیثو کې دا خبره هم شته چې د چا په زړه کې ذره تکبر وي، معمولی غوندې داسې د وري د دانې مونږ تکبر ولري، دا سړی الله جهنم ته بیي. نو یو به تا کې تکبر راشي، بل د مسلمانانو عام مالونه شریف دی کې به تا نه خیانت کي، غلاګانې به کې خامخا، رشوتونه به اخلي په مختلفو اشکالو باندې. په دې حکومتي عهدو باندې به خپل خپلوان مقرر چې هغه به د دې اهل هم نه او د دې خبرې مشاهده هم د دې کار ته نه مولیان د ټینګي دي نه عوام د ټینګي دي. چې معمولي عهده لاسته ورشي نو خپل خپلوانو ته ترجیح ورکوي، ولو که د اوس کې موږ سر به هم نه وي، خو دی به وایي دا زما خپل دی په دې ځای دا کي نه اهله خلک به مقرر، دا هم خیانت دی. ځکه یو نه اهله سړی چې په یو کرسۍ باندې کښېني هغه د هغې حق نشي ادا کولی. نو زه وایم چې دا خلک ولې داسې اختلافات او فسادات کوي؟ که دی د دې نه خبر شي چې زما په دې کرسۍ کې اوس معمولي یو څو ورځې ما ته به خلک چغې ووایي پلانکې صاحب زنده‌باد، او څو ورځې پس به بیا ذلیله یم. او زمونږ او ستاسو را سیاستونه هم داسې دي چې 15 ورځې سړی په عزت کې وي او 20 ورځې دا بې عزته وي. نو څه ضرورت شته چې د دې معمولي عهدې دپاره او د معمولي کرسۍ دپاره په ملک انتشار پیدا کول، عامو خلکو ته تکلیف رسول. زه چې په دې خبرو چا سوچ وکړو هغه به دې خبرې ته بالکل ورنږدې نه شي. هغه به وایي دا حکومتي عهده چې ماله کور ته م راوړې زه یې نه قبلوم. که ماله پسې ته لکونه ډالر راکې که نه زه دا یو د ایسیچوالی هم نه قبلوم، لا تاڼهداري لا ته دا غټه عهده خو راپرېږده، دا ډېره ګرانې ذمهوارۍ دي. خو د دې خبرو رسول نه دي خبر چې زما په دې عهده کې په دې حاکمیت کې مشرۍ کې ما ته الله جهنم راکوي. نو څه ضرورت چې موږ او تاسو په دې اختلافاتو کې ډوب یو. یو چت شي کرسۍ ته بلې د خپو نه ونیسي راګوزاري، بل وایي زه خېجمه دې کرسۍ ته. فتنة الکرسي دا یو خطرناکه فتنه ده په دې زمانه کې. په هره زمانه کې مختلفې فتنې په مختلفو اشکالو ښکاره کېږي. په دې زمانه کې عظیمه فتنه هغه کرسۍ ده چې خلک یې جګړې کوي، یو بل راغورځوي. څومره تاوانونه وشو په دې ملک کې، څومره خفګانونه، غریبانان د ولږې سره مخامخ شي، خلک د سیر وړو دپاره څه نه کوي، غریبانان باندې خولۍ بیږي، یو څوک ټرکونه تشوي او بعضې خلک هېڅ مسله ورته نشته. نو که چاته د دې مشرۍ دا نقصانات واضحه شو چې په دې مشرۍ کې دا نقصانات دي، هغه مشرۍ ته نه نږدې کېږي. خو دا خبره موږ د پخوا نه کوو، د منبر د پاسه کوو چې ای خلکو نن سبا چې څوک ګوټ ته ودرېږي، څوک مشري غواړي، دا ټول د پیسو یو بزنس او کاروبار دی. د دې په توسط خلک پیسې پیدا کوي. که څوک وایي چې نظر قوم خادم یم او خدایي خدمتګار یم، دا خبرې هسې د خولې خبرې دي، حقیقت کې دا خبرې غلطې دي. خدایي خدمتګاري نشته. ډېر خلک موږ ولیده په دې نومونو باندې هغه ډېر جایدادونه پیدا کړل، په دې نومونو هغه ډېر ګاډي پیدا کړل، په دې نومونو هغه ډېرې پیسې بینک بیلنس برابر. داسې په خولو چغې موږ تاسې وو دا پلانکې صاحب ډېر ښه سړی دی، هلکه دله ووټ ورکوي، دا خدایي خدمتګار یو بزنس او کاروبار دی خلکو جوړ کړی. هر چا ته پته ده چې په دې کرسۍ کې تاوان دی، خو هغه ته پته ده چې پیسې پکې ډېرې دي، دنیايي د اغراض خو پکې ډېر دي، اگر که د آخرت تاوان پکې ډېر دی. خو په آخرت باندې زموږ او ستاسو یقین کمزوری دی. که زموږ او ستاسو یقین په آخرت مضبوط وي